یوه شپه دلې تېرېږي ښه لاره دلې مه راځي. ځکه کې د پرچون سامان کې د خوراک ډکې کې غوښې کې هر شی کې هغه باید دا دونه زیات ګران دي چې بې انتها بېخي زیات ګران دي. او دلته نوکریان یې نشته. مطلب مثلا چې ته اوس ورځې ځای کار کوې، تاسو کار ډېر اخلي او تنخوا ډېره کمه درکوي. تقریبا زموږ خپل قریبان د ورې لګیا دي، دی 15 ګنټې کار کوي، دته 4000-6000 افغانۍ ورکوي د میاشتې. نو دا بندې کور وچلوي، که کرایه ورکړي، که د کور سامان راوړي، که د کور مریضان ته وکړي. معلومه ده چې فلحال ورې غربت دی، کارونه نشته، بېروزګاریانې دي. بیا طالبان دونه سختي جوړه کړې ده چې یو څوک کوم کاروبار ته نه هیله کوي، تجارت ته نه هیله کوي. پابندیانې دي، وروره پلانکی موټر به نه راولې، کاروبار به نه کوې، دا به نه کوې. فلحال چې ورکم مهاجر به یې ورسي، هغه پر خپل مینه باندې نه هیله کوي، وایي کورونه به نه جوړوئ. دا مشکلات بیخي بې انتها زیات دي. مشکلات دغه دی، ګوره چې دی وایي اصلي مشکلات دا دي. تقریبا دی وایي چې په زنانو باندې تعلیم مه کوئ. چې په زنانو باندې تعلیم نه کوې، ته ماته راته ووایه سبا زما خور ستا خور نه جوړه شي. دا چې زموږ نارینه ډاکټر ته بیا یو ښه دی، او که زنانه ډاکټر ته واورو ډېر ښه دی. تعلیم خو د زنانو لپاره ډېر ښه دی. که چېرې ته دا رقم نه شې کولی، بیا خو دونه وکړه چې د بهره څلورې ښځې راوله دلې، چې هغه خو ځان ته ودروه چې بیا د زموږ زنانې ورځي، هغه زنانې ګوري. دلته اوس فیمیل ډاکټران زموږ روان یو، اول ته بیا میل ډاکټران دي. زموږ زنانې موږ څنګه وکړو چې وارې ولو میل ډاکټر ته یې واولو؟ هېڅ په کتلی نه. په دې وجه باندې ناکام بولمه چې پر عوامو باندې غربت راوستلی دی بیخي بې انتها ډېر. ټول عوام ځینې په عذاب دي، نارې وایي، بغارې وایي.